اول حق دا د اولاد چې هغه باندې به نیک نوم ګرځي. دوم حق د اولاد دا ده دا کنکونه چې تر څو بالغ شوی نه نفقه یې په پلار ده چې حلال روزي به ورکوي، حلاله نفقه حق لري، حرام به نه پخوري. دریم حق دا ده چې دغه زوی چې لږ په ښه او په بد باندې پوه شو علم ته به ورکوي چې خپل خالق وپېژني، الله، رسول الله، قرآن، دین مقدس د اسلام وپېژني. موږ چې کنکای پیدا شي اول وخت کې په د اولو شپو کې ورړو یو ملا ته یو طالب ته چې په غوږ کې اذان وکړه. ولې نبی علیه اسلامي هر کنکای چې پیدا شي د اول چغې چې کوي چې ژاړي دا یې شیطان چې ښیي. شیطان دا غواړي چې د کنکونې نه دماغ غلام شي. شریعت کې علاج دا کولی د دې په غوږ کې اذان وکړه چې دغه انسان روح د کنکونې نه پوه شي چې اما د کامیابي لار د نجات لار د دین مقدس د اسلام ده، زه د الله بنده یم. د اذان مه ځنډوئ، نبی علیه اسلامي مه یې ځنډوئ، د دې اذان کې وکړه. نو د هغه وخت نه د شیطان او د رحمان مقابله په دغه وجود کې شروع کېږي. نو چې لږ پوه شو په خبر باندې نبی علیه اسلامي چې زوی زمن دی لور دی اوه کلنۍ ته ورسېده په بسترو کې ساره ګوښې کوئ ولې په ګناه پوهېږي نه شیطان په دغه وخت کې د بدعملۍ لارې ورښیي، په خپل منځ کې سره لګیا شي. بیا چې لوی شي په بدعملۍ عادت وي نو ته به د کنکونې نه حق دا ده چې علم به په زده کوې. بیا چې لوی شو څلورم حق بیا دا ده چې ښه ښځه به ورته کې. نبی علیه اسلام یې څوک ښځې ودونه د دنیا دپاره کې چې مالداره ښځه مالداره ده، مړه ده. څوک یې د نسب د وجې نه کې چې د پلانکي خان لور ده، څوک یې د ښایست د وجې نه کې چې ډېره ښایسته ده، څوک یې د دیندارۍ د وجې نه کې چې ښه دینداره ده. تا چې کوښښ د دیندارې کوئ ځکه چې دینداره ښځه یې چې د الله نه ډارېږي هغه به د مېړه حق هم بیا پېژني، هغه به د خوا کې حق هم پېژني، هغه به د خسر حق هم بیا پېژني. د اولاد حق موږ ته دین کولی، د مور و پلار حق موږ ته دین کولی، د ښځې حق موږ ته دین کولی.